السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څومره کسان چې زما غږ اوري او د فیسبوک پاڼې له لارې موږ سره مل شوي دي، ټولو ته د مینې ډک سلامونه هرکلی او د په درناوي تاسو ته وایم چې پروګرام ته ښه راغلاست. پروګرام کې زموږ اورېدونکي خو موږ سره د پیل نه مل وو، خو کوم کسان چې اوس موږ سره د فیسبوک پاڼې له لارې موږ سره مل شوي دي، هغوی ته پروګرام کې ډېر هرکلی وایم په دې هیله چې نن یو ښایسته خپرونه به لرو او دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. نو ستاسو ملتیا پکې تر ټولو زیاته غوره ده. د ورورولۍ غږ هم دا مهال تاسو ته نیغ په نیغ وړاندې کیږي د سنو اف ام د امن غږ له لارې. نو له خیر سره یو ځینې خبرې چې وي هغې سره خو تاسو اشنا استئ چې دا پروګرام څه دپاره جوړ شوی دی. بیا هم ځینې هغه کوم مهم موضوعات چې دی هغه به تاسو ته ویل غواړم. شمیره چې دی تر ټولو مهم دی او کمنټ له لارې تاسو کولی شئ خپل نظریات موږ سره شریکه کړئ. نن موضوع چې دا هغه په پاکستان کې افغان خبریالان چې اوس راغلي دي په دې یو کال کې چې راځي او نور هم روانې دي راځي، نو دوی دپاره دغلته زمینه څنګه ده او کاري فرصتونه ورته څه رقم دي او دوی د سولې په باب کې څومره خپل برخه ترسره کولی شي او ترسره کړي دي. نو له خیر سره پر دې به موږ غږیږو. زموږ خبریالان ورونه چې دي افغان دي یا پاکستاني چې څومره هم دي هغې هم خپل نظرونه شاملولی شي. نن پروګرام به ډېر ښایسته وي ځکه چې پروګرام کې زموږ میلمنه ډېر ښه ده، تکړه جلی ده، ډیره زیاته موږ پرې ویاړو او دی چې دی نو په افغانستان کې یو د خپل ځان نه ډېر ښایسته او ښکلی شناخت لري. ډېری افغانان چې دی پیژني او د افغانستان یو نوموتی تلویزیون کې کار کو، په بېلابېلو خپرونو کې کار کو، همداسې په بېلابېلو نور تلویزیونونو کې هم کار کړی دی، ورسره په راډیو ځینې راډیوګانو کې هم د کار کړی دی او زما خو په شخصي توګه ډېره زیاته مینه ده ورسره ځکه چې زما خور ده. هغه وایي چې انسان سره قربت چې وي، نږدېوالی چې وي، پراکزیمیټي موږ ورته وایو چې هغه وي، نو هغه تر ټولو ډېر زیاته مهم دی. او بیا چې ستا افغان وي، راغلی وي تا سره هغه هم کډوال شوی وي، نو دا خپله ځان دپاره یو ځانګړې مینه لري. دونه مینه 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 مې وکړه نو زموږ پروګرام میلمنه چې دا نوم یې خو آمنه ده، آمنه اکبري، خو زه د مینې نه ورته مینه اکبري وایم. پروګرام کې را سره مل ده، پروګرام کې ورته هرکلی وایم. په خیر راغلاست وایم. سلامونه مینه جانې. ډیره زیاته مننه مسکا ګلې، څنګه یې؟ ته خپله ښه؟ سلامت اوسې، په خیر راغلی، خوشحاله یم چې لرم دې دلته. ډیره زیاته مننه. ما ته یې دومره مینه راکړه، زه یې دومره تعریف کړلم، زه خپله حیرانه پاتې یم چې الله زه واقعا همدومره مینه یم، همدومره خوږه یم. ډیره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ننني پروګرام کې حد اقل دا څو شیبې چې کومې دي ستاسو په خوشحالۍ تېرې شي او البته کوم کسان چې زما سره شناخت لري، زما او د مسکا جانې سره خو ښه تر ښه چې شناخت نه لري، تاسو زموږ پروګرام وګورئ تر څو چې زموږ سره مو معرفت لا زیات شي. نو ډېره زیاته مننه کوم چې زه مو د خپرونې ته راوبلله مسکا ګلې. ډېره زیاته مننه. ستا څخه ډېره زیاته مننه او زموږ اورېدونکي به هم چې دی لیدونکي بلکې زموږ دواړه چې دي اوس مهال چې تا ګوري هغې به هم ډېره زیاته خوشحاله وي. تاسو خپل کامنټونه کولی شئ موږ ته په کامنټ کې ولیکئ نظریات، ورسره دغه ویډیو چې دی تاسو شریکولی هم شئ. خپل دوستان هم دلته تاسو ټاګ کولی شئ او تاسو هغې نه هم پوښتنه کوئ. نن پوښتنه تاسو نه د خپرونې د لارې دغه دی چې ستاسو کوم خبریالان چې دوستان دي که هغه د هر د نړۍ د هر هیواد سره وي، داسې نه چې صرف افغاني او پاکستاني، هر یو څوک چې دی نو هغه دلته ټاګ کړي او هغې ته ووایي چې ژوند دې څنګه روان دی او سولې دپاره دغه خبریالان څه کوي. دا زموږ پوښتنه دی تاسو څخه. نو دا به تاسو وکړئ. مینه جانې څخه به ځینې بنسټیز معلوماتونه چې دی هغه به ورنه اخیستل غواړو. پوښتنه به کوو چې څه رقم ژوند درلود افغانستان کې، اوس چې راغلی ده کډوالۍ سره څنګه ده. نو مینه جانې دا راته ووایي چې د څو کلنه وې چې دغه ټلویزیون او راډیو ته د مینه پیدا شو او په دې باب کې مخ ته لاړئ. مسکا ګلې، زه ډیره ماشومه وم چې ما به د بي بي سي ځینې خپرونې او خبرونه او دا به مې کتل، نو زما ډیر زیات خوښېدل چې زه یوه ډیره سلیبریټي جلۍ شم او ډیره مخکې لاړه شم، یوه تکړه ژورنالسته اوسم. نو زما د ماشومتوب څخه ډیره زیاته مینه وه، خو خوشبختانه د ټولګي نهم صنف کې وم چې زهره راډیو په نوم باندې یوه راډیو ده شخصي په افغانستان کې کندوز ولایت کې. نو هلته یو بس خالي شوی
کړی وو، اعلان یې کړی وو چې که جینکۍ د مکتب کولی شي بغیر له دې نه چې فارغې وي نه وي، دوی کولی شي راشي او د پروګرام لپاره اپلای وکړي. نو زه چې لاړم هلته جینکۍ ډېرې زیاتې وې، نو زه کامیابه شوم. نو هماغه و چې زما هیله پوره شوه او زه د ډګر ته راغلم، تر اوسه پکې یم. نام خداند نهم ټولګي څخه او دا خو ته بیا موږ نه زیات تجربه لري. نو بینا جان ناسې نه ده، نو نه حقیقت خبره ده څه چې ده. نو خوشحاله یو چې دلته یې اداره ته ووایي چې پاکستان ته راغلی دغه 9 میاشت کېږي زما په اند چې تېروي دلته پاکستان کې د سفر د څنګه دی. اول خو تر ټولو دې نه وړاندې هم دا جواب راته راکړه چې نور هم هیوادونه وه، پاکستان دې ولې وټاکه، دلته ولې راغلی؟ مسکا ګلې هیوادونه خو نور هم ول، تاجکستان، ازبکستان، نور هغوی ته هم کېدلی شو چې لاړ شو، هلته که کیس ولرو کیس پروسس کړو ژوند کولو لپاره. بل پاکستان مو ځکه غوره کړو ځکه چې نسبت د هغه هیوادونو څخه پاکستان کې موږ ته سهولتونه زیات دي، نو دومره ډېر زیات فرق نه لري د افغانستان څخه. رسم رواجونه وګورې، ماحول وګورې، خلک پکې وګورې، ټول ځکه چې زموږ ټول پښتانه دې خواته لر و بر یو افغان ده، نو د همدې لپاره دلته راغلم. او نسبت د نورو هیوادونو دلته قیمتونه ښه دي او د افغانانو لپاره سهولتونه ډیر زیات دي. سهولتونه دا خبره ده چې وکه واقعا داسې د سهولتونه ډیر زیات دي. مثال یې ته مثال یې زېما مثال زموږ هغه ټول افغان او ورونه او خويندې دي چې په پاکستان کې د سولې په یو فضا کې ژوند کوي. تر ټولو مهم چې د انسان امن روحي آرامتیا دی چې نام خدا افغانان لري. ځکه دلته څوک درته دا نه وایي چې ته څوک یې، نه څوک درته نه وایي چې ته د کالي ولې اچولی یې، دا درته نه وایي چې در سره نارینه شته یا نشته، بالکل دا درته نه وایي چې دنده ولې کوي، وظیفه ولې کوي، دا درته نه وایي چې زده کړې دې بس دې نور زده کړې مه کوه. دا خپله یو ډېر غټ مثال ده زموږ افغانانو دپاره. او په دې هیله چې افغانستان کې هم دغسې فضا راشي. زموږ افغانان ډېر زیات تکړه دي مینا جانې، افغانان داسې دي چې په هر نړۍ په هر ګوټ کې لاړ شي نو حتما به خپل نوم روښانوي او هغې ته فقط یو زمینه برابره شي، یو پلیټفارم ورته ورکولی شي، نو هغه ډېر په اسانتیا سره کولی شي مخکې لاړ شي. مینا جانې دا راته وایي چې دغه 9 میاشتې دلته یې پېښور ته هم اوس نن هم راغلی، لکه څنګه چې نور هم وخت تیر کړی دی او اوس هم چې یې نو په بېلابېلو زه وایم چې یو کال به واخلو ځکه چې وختي نه 3 کال روان و، یو کال به صرف واخلم ګورم چې څوک دی او څه وایي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او چېرته نه؟ څنګه خورجانې دواړه کیسې دي ښه؟ زه بالکل ښه یم. بله ملګري ښه ده؟ شکر دی، هغه هم ستاسو غږ اوري. سلامونه تاسو ته وایي. علیکم سلام. سلام علیکم سلام. زه سلیم خبرې کوم پندونه. په خیر راغلی، څنګه یې ښه یې؟ زه ډېر خوند یې الله کړی زبردست ځکه چې یو وطن خلک یو یو وطن غریب خبرې ډېر خوند الله کړ. ډیره مننه، ژوندی اوسئ. زموږ خورجان هم ستاسو غږ اوري، څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته نو ورکولی شي. نو دا خورجان موږ هغه ډېر په خاله زه یو چې هغه پاکستان ته ډېر ښه کوله، خدای هم ژوندي لره، کامیاب اوسئ چې ډېرې ښې خبرې موږ ته راوړئ، ډېرې ښکلې خبرې راماندې ښې لګېږي. موږ هم د افغانستان د کونړ یم زه ښه ډېر ښه د وګور زموږ افغان زه هم صافی یم ښه پوه شو که ته هم صافی او زه هم صافی یم. بس بیا خو ډېر زیات راته ګران یې ورور. ډېر سلامونه کوه ټولو ته، به دا خبرې راماندې ښې لګېدلې. ډیره مننه، ښه وخت چارې خوشحال شوم. ډیره زیاته مننه ستاسو څخه چې کال وکړله. سلیم ورور دی زموږ تل پروګرام کې برخه اخلي او ډېر خبر شوم چې دا هم یو څاپی دی د افغانستان د کونړ ولایت څخه دی. نو واقعا چې افغانان چې څومره هم دي زموږ ډېر زیاته ورسره مینه دی که افغان دی که پاکستاني دی. زه وایم چې باید مینه خوره کړو د یو بل لپاره ځکه چې همدا مینه دی چې تل پاتې کېږي. دغه 9 میاشتې څنګه تېر کړو مینا جانې؟ پېښور، اسلام آباد، کوم ځای دې ډېره زیاته خوښه شوه؟ دلته چې زه پیل ځل راغلم خو پېښور کې وم، خو اسلام آباد ته خو اوس مهال خو هلته یم، اسلام آباد کې ژوند کوم، خو اوس دلته تاسو د خپرونې لپاره راغلی یم. نو زما دلته چې یوازینی شی خوښ شو، یوازینی ځای پېښور دې خوښ شو؟ پېښور مې ډېر زیات خوښ شو. په پېښور کې چې کله اوسېږم هسې فکر نه کوم چې مثلا زه د افغانستان څخه د باندې یم، فکر کوم چې زه په افغانستان کې یم. نو پېښور کې ټول خپل افغانان ډېر زیات دي، پښتانه ډېر زیات دي، او بل دا چې
د ماحول هر څه بیخي د افغانستان غوندې دي ازادي شته پکې هر څه پکې شته نو پیښور مې ډیر زیات خوښ شو وای چې پیښور خو پیښور دی کنه پیښور بالکل واقعا هم داسې ده زم چې کله کله نور سیمو ته لاړ شم خیر دومره زیات خو نه ځم خو کله کله داسې موقع برابر شي نو واقعا چې انسان پیښور پسې خفه کیږي یا خدا دې چې نزدېوالی لرو هغې کې کلوی شوی یو بل کال لرم دی کال به واخلو ګور چې څوک درسه وایي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خو ښه جوړه ډېره مننه څوک او چېرته نه محمد زرین سواد نه په خیر راغلی نوم یو ځل بیا راته وایي محمد زرین محمد زرین په خیر راغلی ښه یې څنګه خو یعنې دواړه ښه یاست خو دی ډیره زیاته مننه تاسو څنګه یې ښه شکر الحمدلله دا پښتنې پیغلې او شکر تاسو د وطن غږ پورته کوئ افغانستان زموږ افغانستان دی پاکستان زموږ دی موږ شریک خویندې یو او دا چې کوم دی خبریال چې کوم دي یا هغه چې دي جرنالست چې دي دا زموږ د وطن او د ملک سترګې دي د قام همداسې ده ډېره مننه ورور خوشحال شو چې تاسو کال وکړه موږ سره اړیکه دې ونیوله ښه وه ښه چارې زموږ ورور یو خبرې ته اشاره وکړه مینا جانې واقعا هم داسې د خبریالان یا ژورنالستان یا څومره هم چې ټلویزیون راډیو کې کار کوي او معلومات ورکوي خلکو ته نو دا د ټولنې سترګې دي غوږونه دي د هغې یو احساس دی زه وایم چې خبروي د موضوعاتو څخه اوس چې په یو ټولنه کې هر څه کېږي که دغه خبریالان نه وي که دغه ژورنالستان نه وي موضوع نه به څوک خبر شي نو واقعا چې دوی هم سترګې دي هم غوږ دي ډېر زیاته مننه ورور تاسو کال وکړه خپل نظر مو موږ سره شریکه کړه خوشحاله اوسئ پروګرام کې برخه اخیستلو دپاره نو د مینا چې دی پېښور ډېره زیاته خوښه ده ځکه چې پېښور د افغانستان یو انځور وړاندې کوي زیاتر سیمې بیا چې د افغانستان جلال آباد کې څومره کسان ژوند کوي واقعا جلال آباد خو چې زه هم فکر کوم پېښور ته راغلی هغې کور ډیزاین چې دی هغې سړکونه هر څه چې دي همداسې دي بالکل او همداسې ده مینا جانې څنګه چې خبریاله یې نامې خو دا وخت تېر کړی په بېلابېلو چینلونو کې د کار کړی دی زموږ د پروګرام مقصد چې دی سوله ده یووالی ده امن خورول او خوشحالي راوستل ګیلې ختمول دي یو خبریال په دې باب کې څومره کارکردګي او څومره خپل برخه ترسره کولی شي مسکا جانې خبریال یعنی که او غواړي یعنی که یو رسنۍ البته ملاتړ وکړي دا ډیر زیات مهم رول لوبولی شي د همغږۍ په برخه کې د مینې او محبت خپرولو په برخه کې خورولو په برخه کې ځکه چې اوس ګوره موږ تاسو ژورنالستان یو اوس ګوره که څنګه چې د پروګرام مخکې بیا د افغانستان او پاکستان پاکله باندې خبرې کوي چې باید موږ تاسو مینه خوره کړو یو بل ته مینه ورکړو باید د یو بل لاس ونیسو په سختو شرایطو کې نو همدغه خبرې همدغه پروګرامونه د دې لامل کیږي چې د لوړپوړو چارواکو په زړونو کې د عامو کسانو په زړونو کې لږ شانتې مینه راشي او لږ شانتې صلې رحمي راشي او دوی لږ شانتې نرم شي او یو بل سره مینه وکړي او مینه خوره کړي اوس ډېری کسان اوس ګوره دي هم په افغانستان کې هم پاکستان کې چې افغانان البته ډېر محدود کسان دي چې ډېر زیاته یو بل سره کرکه لري کومه کرکه چې زمونږ د بابا او بابا کلان څخه پاته شوې ده نو هماغه دوی په ذهن کې له ماشومتوب نه ذهنیت سازي شوې ده نو هغوی ډېره کرکه لري چې پاکستان داسې او پاکستانیان هغه کوم چې دي هغه وایي چې افغانستان داسې نو مونږ تاسو ته په کار دا ده چې هغه کرکه او هر څه هیر کړو او یو بل سره مینه وکړو نو پکار ده چې باید مینه وشي همداسې ده بالکل ځکه چې وایي نفرت خورول ډېر آسان دی اور چې دی که نه په یو شیبه کې ټول ځای درته خرابوي همداسې دی نفرت چې دی هغه هم ډېر زیات کېږي خو مینه او جوړول او آبادي راوستل دا سخت کار دی خو ډېره زیاته غوره کار دی د دې پایله چې دی هغه ډېره زیاته ګټوره وي مثبت وي روحاً انسان پکې آرام کېدلی شي موږ ته وختي نه کال دی او بل کال به مو واخلو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم جی څوک او چېرته نه زه عزیر رحمان خیل خبرې کوم پلان غر بلوڅۍ څخه په خیر راغلی عزیر باید څنګه یې ښه یې بالکل جی شکر دی تاسو ښه یې دواړه ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه راغلاست وایو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ مننه جی خوشحاله شئ دواړه ووایه عزیر وروره څه حالات د ژوند د ښه تېرېږي نن د خبریالانو د ژوند په هکله د هغې سوله کې څه کردار لوبولی شي په دې هم تاسو که خبرې کوی شئ باجي زه به دا یم چې لکه کوم زموږ صحافي برادر ده که نه لکه هغوی لا په
په دې دواړو ملکونو کې کوم دی یو اهم رول پلی کول پکار ځکه چې دواړه هیوادونه داسې حالاتو نو چې کوم تیریږي چې بالکل د نش برابر دي که نو موږ له پکار دي چې په هر ملک کې موږ چې کوم جرنالیزم والدي هغوی کار کوي که نه هغوی له پکار دي یو صحیح طریقه باندې ایمیج د یو ملک اوچت کړي که نه نو ډېره بهتره وي. بالکل همداسې ده ورور، ډېره زیاته مننه کال کولو څخه. ښه وخت. اوکې چې مهرباني الله مننه زموږ ورور چې دی نو خپل نظر شامل کړه. همداسې ده باید هم انسان هغه خپل کوم دنده چې دی هغې ته باید په نظر وګوري چې دا دنده ما دپاره د څه دپاره دی. ډېرې داسې خبریالان دي له بده مرغه موږ به ووایو حقیقت به وایو داسې نه دی چې دا دروغ دی چې هغې داسې کوښښ کوي چې یو منفي نظر خلکو ته پېښ کړي. نو دا ښه کار نه دی ځکه چې حقایق ووایه خو د ثبوت او تا سره چې کوم ګواهونه دي د هغې پر بنسټ د ځان نه یو منفي بافي کول یو منفي خبره خپرول چې دی او د دې دپاره هغه هم بیا په دې نظر چې نفرت سیوا شي یا خلکو مینه کې منځ کې چې هغه مینه دی هغه کمه شي نو دا ډېره زیاته منفي اغیز هم لري. خپل ځان هم انسان چې هغه کوم پروفایل دی یو عزت چې لري هغه هم له منځه ځي. بالکل همداسې د مسکخور. بالکل. نو زمونږ مینا جانه ده پروګرام کې برخه اخیستله ده او مینا چې ده نو زیاتر په انټرټینمنټ پروګرامونو کې ډېر زیات کار کړی ده. همداسې د مینا جانې انټرټینمنټ پروګرامونو کې چې دی نو اخلي پخلی هم ډېره زیاته کړې دی. نو مینا جانې نو دا پوښتنه به کوو چې په واقعیت هم اخلي پخلی نه خبر یې یا نه؟ باور وکړه مسکا خور تقریبا 3 کاله زه د هغه پخلی خپرونه کې هم شمشاد کې خو لیکن خوراک میم دومره نه پکې کوه او زده کېدم یې هم نه هماغه دقیق مې زده شول چې مالکه اوس بیرته دوباره یې زه تکرار کړم شاید پخه کولی وشم خو لیکن چې سټډیو نه ووتلم بس به مې یاده ووته نه مې دې زده دومره پخلی. ښه او په ټلویزیون کې به د څنګه ځان داسې پوی به دې کوله صحیح سم صحیح خو بیا ډېرې کسانو ویلي مینې ماشاءالله خوښه ستا په حال باندې چې دا وګوره پخلی دې ښه صحیح زده د څه رقم خواړه چې ستا نه وي زده مالیاله ته څه وایې زما خو هېڅ شی نه زده او تاسو وایئ چې د مینې هر شی زده دي نو دا مشکل ده. څومره چې زموږ وروڼه خویندې مینا جانه پېژني او په دې باور دي چې مینا ښه پخلی کولی شي نه درته رښتیا وویله په دې باندې باور شي. یو کال د موږ ته کال به واخلو. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. جی څوک او چېرته نه؟ ریاض فرید خبرې کوم نوخان نه. په خیر راغلی ریاض بھائی ښه یې؟ الحمدلله. خور تاسو څنګه یې ښه؟ شکر دی ورور ووایه. خور ته هم هرکلی وایم او ستړي مه شئ ورته وایم. ډېره زیاته مننه. او بله خبره دا ده چې زه به تاسو چې کومه ټاپک زه به دې حوالې سره دا خبره وکړم چې لکه زموږ چې کوم څنګه تاسو ووایئ چې راست د بدمرغه نفرتونه روان دي که نو دغه نفرتونه زموږ خاص کر کې چې ختمولو ولدي هغه زموږ صحافیانو نه خویندې دي. بالکل. چې دوی خپل قلم اوچت کړي خپل کلام صحیح استعمال کړي نو انشاءالله دغه نفرتونه او دغه چې کوم دی دا بالکل ختم شي. او بل دې باندې ګوره خور تاسو یو جرنالیسټ یې که نه تاسو خپل هغه کې دا هغه کمپین وچلوئ چې پاکستان او تر هغه ترمنځ چې کوم دا نفرتونه دي یا د کوم اخوا دېخوا د کوم رکاوټ دي دا صرف په یو څیز ختمېږي هغه ستاسو په وجه باندې خو چې تاسو وغواړئ بالکل همداسې وروڼه خویندې دي هغه وغواړي نو دا ختمېدلی شي. پاکستان داسې کارډ راویستلی شي داسې کارډ ورکولی شي افغانیانو ته چې هغه غونډو صوبې کې ګرځېدی شي او پاکستانیانو ته داسې کارډ ورکولی شي افغانستان کې چې هغه غونډ افغانستان کې ګرځېدی شي. ډېر اعلی ورور ډېر لغونې کې سوچ کول پکار ټولو ته ډېر زیات سلامونه الله په امان. مننه ورور مننه. زموږ ورور یو ډېر مهم نقطې طرف ته اشاره وکړه دغه صحیح کولو دپاره چې نور هم لږ ځینې معلومات خو ډېر معلومات نه لرم ځینې معلومات چې لرم زه غواړم مینا جانې چې دا خپل اورېدونکو ته ورکړم. زموږ ورور ډېر ښایسته معلومات یې ورکړه چې په دې کې زموږ چارواکي خپل اول خو جرنالستان خبریالان کولی شي د قلم له لارې دغه موضوع اوچته کی او د چارواکو تر غوږو پورې ورسوي. بیا د چارواکو مسؤلیت دا دی چې د خلکو دپاره اسانتیاوې برابرول دپاره ځینې کارټونه چې دی هغه ورته برابره کړي. افغانانو ته دلته چې کوم کارډونه ورکول شوی دی کوم چې راجستر افغانان دي لکه مثال زه خپل ځان ته ورکوم نو ما سره هغه ټول فیسیلیټیز شته
زه کولی شم زده کړه په اسانۍ سره وکم، زه کولی شم دنده ترلاسه وکم او داسې نور کوم چې موږ ته یعنی راجستر افغانانو ته ورکول شوی. ډېری خلک دا وایي چې هغه راجستر هم چې دی هغې ته هم هغسې اسانتیاوې نشته. نو زموږ هغه اورېدونکو ته به دا ووایم چې هغه خپل ځان خپله خبر نه دي، ورته ورکول شوی دی. نو زیاتر څیزونه نه موږ خپله هم بې برخه یو، بې خبره یو. دوهم کوم کسان چې اوس نوي راغلي دي او کوم کسان چې اوس نه لري هغه کارټونه، هغه فیسیلیټیز یا سهولتونه نه لري، نو هغې دپاره ویل شوی، دولت ویلی دی، د پاکستان دولت چې موږ پر دې کار کوو ځکه چې د افغانانو شمیر زیات دی لکونو. یعنی دا تیر ځل چې ما پوښتنه کړې و د 8 لکه سیوا شوی دی چې اوس په دې یو کال کې راغلی. نو دوی ته ځای کول، جای ورته ورکول، بیا دوی ته کارټونه، دا څیزونه وخت نیونکي څیز دی. خو هیلهمند یو چې دغه ستونزه به زر تر زره هواره شي ځکه چې د ټول حتمن به کېږي انشاءالله. مینه جانې موږ ته کمنټونه دی مینه جانې که غواړې چې ولولمه. بالکل. محمد علي سلام وړاندې کړی، وعلیکم سلام. شکیب بای زموږ همیشه پروګرام ته ناست وي، نو شکیب بای ته یو ډېره مننه. هغې هم کمنټ کړی دی، سلام جی څنګه یې، پروګرام اورم ډېر زبردست دی، ټولو ته سلامونه، لانګ لایف، او بیا ورته ویلې دس از ویری انفارمیټیو او همداسې چې دی. نو ټول کمنټونه موږ ته شکیب بای کړی. ډېره زیاته مننه شکیب بای چې تاسو خپل نظرونه موږ سره شاملولی او کولی شي چې خپل دوستان هم دلته ټیګ وکړي تر څو چې د پروګرام څخه باخبر شي. ډېری خلک چې دي بې خبره هم وي، پروګرام څخه دومره خبر نه لري، نو ځکه نو تاسو کولی شي چې دې سره موږ پروګرام کې برخه واخلي. د کال کولو دپاره شمېره تاسو ته وایم، شمېره ځان سره نوټ وکړئ، نو بیا موږ ته تاسو کال هم کولی شي. 091521413. مینه جانې زموږ کالر د خبریالانو قلم باندې خبره وکړه. ستا په دې 100 کالو کې چې ته تجربه درلوده، نو داسې کوم مثبت یو قدم ته پورته کړی وي یا ستا د قلم لارې یا خیر پریزنټر ته به موږ دا وایو چې دغې خبرې چې د هغه خپله ډېره زیاته اثر انداز دی، داسې کوم کار شوی وي چې تا خپل احساس کړی وي چې زموږ په قام کې یا اوریدونکو ته یا لیدونکو ته یو بدلون راتلی شي؟ مطلب د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله چې چېرته هم وي د خلکو د نیتونه ښه شي ورسره. یوازینی څیز په دې برخه کې چې مهم ده اتفاق ده. که موږ او تاسو اتفاق ونه لرو هیڅکله سوله نشي رامنځته کېدلی، هیڅکله هم اړیکې نشي ښې کېدلی. نو په افغانستان کې بې اتفاقي ډېره زیاته وه، یو ته به هزاره ویلې، بل ته به ازبک، بل ته به تاجک، هم د همدې خبرو له لاسه وران شو. نو بس که اتفاق پکې وای هیڅکله به هم افغانستان نه وای وران شوی، هیڅکله به هم افغانستان اوس داسې تیتو پاشان نه وای. نو زما هیله دا ده چې د یو بل سره مینه وکړي او همدغه حسادت کوم بخیلي چې دوی لري دا له منځه ویسي. نو ټولو خبریالانو باندې مې غږ هم دا ده چې تاسو څومره هم چې کولی شئ په سوشل میډیا باندې، که هغه یوټیوب وي، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، یا هم که په ټي وي باندې څوک کار کوي، نو ادې اقل ډېر نه 1 منټ لپاره تاسو په همدې باندې خبرې وکړئ، ډېر ښه پوینټونو ته اشاره وکړئ چې د افغانستان د پاکستان ترمنځ حد اقل د خلکو د عامو وګړو، زه سیاسیونو ته نه ځمه، سیاسیون صحیح د په خپل ځای کې شاید اشتباهات هم ولري، ښېګڼې هم ولري، د عام وګړي خپل ترمنځ مینه وکړئ. که کرکه هم وکړئ، کرکې څخه څه نه جوړېږي. دومره وخت مو کرکه وکړل چې هغه دې څه چې ونه شول، مینه وکړئ تر څو چې آباد شو. او بالکل زموږ قدرمن اورېدونکو او لیدونکو د مینې څخه د مینې پیغام تاسو واورېدله. په دې هیله چې ستاسو خوښ شوي یو کالر دی، موږ سره کال به واخلو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه ورور، څوک او چېرته نه؟ خورجن ډاکټر صاحب وفا یم باجوړ نه. په خیر راغلی ورور، ښه راغلاست وایم درته. خوشحال یم چې پروګرام کې یې څه به وایي. شکریہ، مننه مسکان صاحب. مسکان خورجانی تاسو ته او امنا کما چې بل خورجانه تاسو ته د دې تم موږ ویلکم. علیکم سلام. په نامه نشته مشي. ډیره مننه ورور، تاسو هم خپل نظر شریکولی شئ. د خبریالانو برخه څه دی، سولې دپاره باید څه وکړي؟ یقینا خورجانی زیاتره موږ وګورو نو په دې کې د صحافیانو زمونږ خویندې دي که زمونږ ورونه دي، د هغو ډېر ښه رول ازم چې کنې اپلای کول پکار دی. لکه دوی له پکار دا ده چې افغانیانو سره یا زمونږ د پاکستان کم عوام دی د دوی په منځ کې لکه هغه بعضې نیوز والا موږ کتلي داسې وي چې لکه هغه همداسې اختلافان خبره وکړي چې لکه زمونږ
او د افغانستان په منځ کې لکه اړې غړې راځي په کار دا چې لکه دوی له هم داسې رول ادا کول په کار لکه د یو ورور او خور په منځ کې چې کوم رول ادا کول په کار وینو په کار دا چې لکه موږ د صحافیانو نه یو ریکوست او درخواست کوو چې لکه دوی د پاکستان او افغانستان په منځ کې هغه خبرې کوي چې دا غنا ملک ته او زمونږ د هیواد ته فایده رسیږي چې هغه افغانستان ته وي چې هغه پاکستان ته وي. همداسې د ورور همداسې د ډیره زیاته مننه تاسو څخه کال کول لپاره خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. زمونږ ورور ډیر ښایسته مثال یې ورکړه. وي موږ څنګه چې په پیل کې ویل داسې خبریالان هم شته دي وي خو داسې ځینې ستونزې داسې وي چې هغې دپاره غږ ویستل هم پکار دی خو داسې نه چې تاسو یو مثبت څیز کې هم منفي بافي وکړئ منفي خبرې رامنځته کړئ. لکه اوس که مثال موږ دا کرکټونه ورکو یا لوبه ورکو یو لوبه ده لوبې ته د لوبې په نظر وکتلی شي دوی لوبې څخه اخلي بیخي یو مذاق جوړوي هغې څخه چې دی نفرت جوړوي ولا ته پاکستاني یې ته افغان یې دا فکر نه کوي چې دا 40 کلونو نه دا مینه چې روانه ده د خلک تګ راتګ چې روان دي دا ولې دې سره خرابه شي. بالکل او یو بل سم دی ښه مسکاخور اوس ګوره مثلا کوم افغان کډوال چې اوس پاکستان ته راغلی دی صحیح ده چې که څنګه چې نورو هیوادونو ځینو همکاري وکړله په داسې سختو شرایطو کې افغانو ته یې پناهندګي ورکړله ځای یې ورکړو او ښه سهولتونه یې ورکړل نو موږ ترېنه مننه کوو. همداسې پاکستان هم خپل په غېږ کې موږ ته ځای راکړو موږ باید دا نادیده ونه نیسو. صحیح ده چې ډېری کسان همدا اوس ډېری افغانان چې دي که یو ډېر محدود یو 3-4% کسان ویزه ولري هغه هم د ویزو وختونه کم پاتې دي نور ټول بې ویزې دي نو دا یو ډیره لوی خبره ده چې غیر قانوني کس پریدي. بالکل ګوره هر هیواد که موږ تاسو وګورو خپل ځان ته اصول او قوانین لري خو لیکن دوی خپل دغه اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي خو لیکن موږ ته په خپله غېږه کې ځای راکړی موږ باید دا نادیده ونه نیسو. صحیح ده چې په خپل ځای کې ستونزې شته ده هغه باید موږ ومنو خو لیکن دا مثبت پوینټونو ته یې اشاره وکړو او وګورو سترګې پرې خلاصې کړو مثبت هم ډېر زیات لري. اوس ګوره ډېرې ځایونو کې مثلا لکه سپیشل برانچ موضوع شوه او ځینې نورې موضوعات شول صحیح ده چې په هغو ځایونو کې د افغانانو څخه پیسې ډېرې زیات اخیستل کېږي که نه دا دې ته باید موږ اشاره وکړو دې حقایقو څخه باید سړی سترګې پټې نه کړي. اوس ګوره سپیشل برانچ کې ته ځې ځان ثبت نام کوې رجسټر کوې نو هغه یو قانوني هغه حق دی د ته باید لاړ شي او ځان رجسټر کړي نه درنه وایي راکه باید پیسې راکړي دا باید اصلاح شي. زه مطمئنه یم چې هغه اصلي ادارې به په دې خبرو باندې نه خبر خو لیکن دې ته ضرور پکار ده چې باید هغوی خبر شي او د داسې کسانو مخنیوی وکړي چې هغوی پیسې اخلي د ډېرو زیاتو پیسو په مقابل کې کسان رجسټر کوي. تر څنګ ځینې نورې ادارې شوې د کډوالو اړوند نو باید د دوی دا کوم کسان چې پکې رشوت خواره دي پیسې اخلي د حق کار کې نو دا باید ټول خپل سزا وګوري او ترڅنګ مثبت ډیر زیات هم د اوس افغانان آزاد ګرځي که څنګه چې پاکستانیان پارک ته ځي ډاکټر ته ځي یو ځای بل ځای افغانان هم راحت ګرځي. بیخي همداسې دا ډېر ښه پوینټ طرف ته د اشاره وکړه مینا جانې واقعا چې اوس په لکونو تعداد کې چې راغلي دي نو دې کې باید داسې 100 کسان داسې وي چې ویزا او پاسپورټ لري نو ډېرې چې د ازادانه ګرځي ډېرې چې د ازادانه لکه دا یو هیواد هم نه مني چې ته غیر قانوني هغې هیواد کې ژوند وکړې دا هم دې دپاره چې ورورولي مینه لري دې دپاره چې مسلمان هیواد دی دې دپاره چې یو ګاونډي هیواد یې دی نو دا دومره ورته هر څه اسانه کړی دی خو ډېره زیاته نیکمرغي دا ده چې زه مینا جانه ډېره زیاته اصول شناسه ده همدا مهال هم چې پېښور ته راغلی ده نو همدې دپاره راغلی و چې خپل ویزه یې دلته دوباره هلته سټامپ چې په کار دی ووهي نو دومره انټري دپاره راغلی او ډېر په ستونزو سره مخامخ شوی خو بیا هم قانون یې مراعات کړی ده نو تا دپاره شاباسي وایم مینا جانې یو بل کال دی کال به واخلو. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام څوک او چېرته نه لایبه جانې خورکۍ په خیر راغلی شکر زه ښه یم تاسو څنګه یې او ژوند مو څنګه روانه ده ښه زمونږ ځینې کالران چې دی نو کېدای شي اشتباه وکړي پروګرام نه خبر نه وي نو بل موضوعات طرف ته راځي کوشش کوئ چې موضوع او پروګرام ته وګورئ بیا کال وکړئ نو داسې زموږ نور کالرانو وخت اخیستلی کېږي نه یو بل کالر دی کال به واخلو. هلو السلام علیکم. هلو
اوکې جی چې څوک هم وو نو کله چې هم تاسو کال کوئ رادیو بند ساتئ تر څو چې مونږ ستاسو غږ اورو او تاسو زمونږ غږ واورئ داسې خو نه کېږي چې بیا د خپل غږ مونږ دوباره واورئ که څنګه مینه جانې نو ډېره خوږې خبرې ته وکړلې او د سولې دپاره د ډېر داسې مثبت خبرې وکړې چې باید پر دې باندې خبرې وشي که دا خبرې پاتې وشي نو بیا هیڅکله هم دا هغه ډول لکه نه کېږي او څنګه چې زموږ ورور دی خبر ته اشاره وکړو چې صحافیان یا خبریالان چې دي هغې پر دې باب باندې ډېر څه کولی شي بالکل او مسکا خور یو بل هغه موضوع مینه جانې بخیر هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څوک او چېرته نه اسرار او فکرک نه په خیر راغلی اسرار بای ښه الحمدلله د مېلمنې ته سپیشل درانه سلامونه او اواز درځي ما ولا بالکل بالکل اواز راځي تاسو خبرې کوئ شئ او ما مېلمنې ته سلام وکړو او ډیره زیاته مننه علیکم سلام او تاسو موضوع ماشاءالله راوړې دا ډېر ښې او ښې خبرې او دوړو ملکونو په میانس کې او زما خپل چې کوم سوچ کې ځین چې څومره اسلامي ملکونه دي کې دا کومه خبره چې رواني دا نه دي کول په چې یو قرآن یو خدای او یو رسول یو خبره ده هغه کې به مونږ او هغه دغه پکې خبرې لکه مخکې خورجانې خبرې وکړلې چې به پکې لګه چې کومه فرق دی لګ زړو وختونو ولا خبرې دي دا نه دي کول پکار کنه او ما خپل ځین دا وی چې اسلامي ملکونه چې څومره دي او دا خبرې نه دي کول ټول یو اسلام یو کلمې ورونه یو کلمې خويندې ورونه ټول او یو مینا او یو محبت او یو ځای ته تاګ دی همداسې ده او یو ځای ته تک دی دا ټول به یو ځای ته ځي او ټول په یو لکیر او درېږي او هغه کې په پته لګي څوک مخکې کامیاب څوک ناکام او دلته کې د ملک یو بل خیرخوا یو بل سره مینا یو بل سره محبت او النبي علیه الصلاۃ والسلام لګ عمل خود اخلاص ولا عمل واقعا لګ عمل خود اخلاص مینه ولا محبت عمل نو دا ماته ډیر او کته ډیره مینه وي خو چې پکې اخلاص نه وي او اخلاق نه وي پکې بیا ماته قبول نه ده بالکل بالکل ډیر ښایسته دی وجنه ما طرف نه څومره رویدونکي دي ټولو ته سپیشل او د خوراکۍ ته سپیشل سلام تاسو ته ډیره مننه ورور خو وخت حجي زمونږ ورور ډېر ښه خبرې وکړه واقعا داسې د هیوادونه چې څومره هم هیوادونه دي هغې ته باید د دې په نظر ونه شي کتلی چې دا د فلانکي هیواد وګړي دي یا فلانکي هیواد دی مونږ ټول انسانان یو بالکل بیا تر ټولو غوره ده چې مسلمان یو بیا تر ټولو غوره چې زمونږ دا رسمونه دودونه ځینې عادتونه زیاتره څیزونه زمونږ چې دی سر یو ځای شوی مینه جانه تاسو به هم خپل کور کې داسې خواړه پخوئ چې هغه د پاکستان خواړه به وي لکه بریاني نه خبر یې پخولی شي نه زه خو نشم پخولی نه خطا نه بیا زه ښه یم بریاني خو پخولی شي دي ته خو تکړه جلۍ مسکا خاصې منکره کېږي نو مسکا خو یو څه بل دی دې ته باید اشاره وشي صحیح ده چې اوس په افغانستان کې یعنی حالات ډېر زیات خراب دي او افغانان ډېر زیات وځپل شول او تل جګړه تل همیشه د هر طرف نه سرکوب شوي دي نو د دې نه باید موږ تاسو سترګې پټې نه کړو چې د افغانانو حقونه ډېر زیات تر پښو لاندې شوي دي خو لیکن موضوع دا ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یعنی د سولې خبرې نو افغانان دغه ځینې کسان چې دي البته په افغانستان کې او نور هیوادونو ته چې تللی دي نو الله پاک دې لري بس صحیح ده چې ځینې شق کسان دي که نه دا خو ټول ته معلومه ده چې افغانان ډېر ضدي دي او ډېر شق کسان دي نو همدغلته هم چې دي صحیح ده ځینې قوانین دي اصول دي چې باید هغه مراعات کړي خو لیکن دوی پکې شق کوي خپل د احساساتو څخه کار اخلي نو په کار دا نه ده چې باید دوی داسې کار وکړي په کار دا ده چې دوی باید صحیح په افغانستان کې قوانین او اصول زه خو دا وړه رالویه شوم نه کوم اصول مې هلته ولیدل نه کوم قوانین نه کوم بل څه خو باید یو بل هیواد ته چې سړی ځي باید دا قوانین هر څه مراعات کړي دا هم دی او بل دا چې افغانانو ته د حقونو په برخه کې چې مثلا پاکستان زمونږ د ګاونډي په صفت باندې چې لومړی اولویت لري نو دوی باید حداقل افغانانو ته د کوم سهولتونو چې باید برابر شي دا وشي مثلا د تورخم لاره شوه تورخم کې باید سهولتونه راوصل شي زه پرون تللی وم پرون نه بله ورځ تورخم ته د انټري لپاره نو په تورخم کې یعنې ډېر خراب حالت ډېر خراب وضعیت د افغانانو سره چې هغوی ناروغان لري یا هم کسان مړه شوي دي جنازې دي له دې خوا نه وړي او اجازه نه ورکوي ورته او ځینې
ناروغان چې لیغې خو راځي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. دا موضوعات هم باید په نظر کې ونیول شي. نو کله چې افغانان همدا موضوعات ګوري بیا هغوی یو رقم ته جذباتي کېږي، احساساتي کېږي، نو همدا هم یو ډول کرکه خپروي. ډېر ښه مینا جان، ستاسو د خبرې ټول د منلو وړ دی، خو یو څیز چې ما هم په دې تورخم کې کتلی او په خپله سترګه مې کتلی، قانون جوړ کوي خو قانون ته به 100 کسانو پورې عملي کولی شي، 200 کسانو پورې عملي کولی شي. دا چې د 200 400 500 نه وځي زیاته کېږي، نو باور وکړه چې دوی خپله وحشیګري شروع کوي. اوس مثال درته زه ورکوم، ته ګورې چې یو نفر مریض دی هلته په ویلچیر باندې پروت دی، په کار دا ده چې تا اولیت هغې ته ورکړې. په قطار کې اول هغه پرېږدې خو ته پرېږدې نه، ولې چې تا باندې ناوخت دی، ته خپله منډه وهې. اوس تا چې دا منډه وهل بل کس هلته ولاړ دی هغه به هم، نو دا قوانین مونږ خپله خرابه کړي هم یو. ځینې چارواکي پکې مسؤلیت لري، ځینې مونږ خپله هم خراب کړي یو. مونږ ډېر زیات بې صبر خلک یو. خدای پاک مونږ ته امر کوي چې صبر وکړه، مونږ هغه صبر نه کوو. مونږ غواړو چې زما کار اول وشي، زما کار زر وشي. نو چې ته انسان یې، ته چې دا غواړې بل هم انسان دی، هغه هم غواړي. باور وکړه مینا جانې چې زه حجاب کې تللی وم، ما ابایا واچولی و، دلته ابایا ویل ورکوي، مونږ حجاب ورته وایو، همغه توره برکه چې وایي. ما حجاب اچولی و، صادر مې اچولی و، قطار ته لاړم چې بیرته ووتم، نه صادر په زما په سر کې و، نه حجاب زما. داسې یو حالت و. بیا د ښځو په قطار کې نارینه دننه شو. دی بې غیرتي ته وګوره، دی ځان ته پښتانه وایي، دوی ځان ته وایي چې موږ غیرت لرو، زموږ ښځې ته باید څوک ونه ګوري چې ته د بل کس ښځې ته نشې، ته خپل ښځه نه پرېږدې چې بل نارینه ورته وګوري، ورته نږدې وشي. ته د بل چا ښځه او لور خور ته څنګه نږدې کېږي؟ دغې قطار ته ولې راځې چې ستا کار اول وشي؟ نو اصولونه قوانین موږ هم ډېر زیات خرابه کړي یو. له بده مرغه ما په خپل سترګه کتلی چې ویلچیر کې کس پروت بېهوش. اول ما ورته احسار ونیو، ځکه چې ما هغه حالت وکتو، ما ویل ښه دلته که زه احسار کېږم، زه هغه د انسانیت هغه دغه برابرومه. دا 100 کسان چې هلته ولاړ دي هغه ما پروا نه کوي. نو دا مونږ ټول همدغسې دي ککړ یو، مونږ ټول غلط کارونه کوو. ځینې چارواکو ته بالکل هم زموږ پروګرام کې اوري، مونږ ټول دغه یو هیله ده، ټول افغانانو هیله ده چې څنګه پخوا وه ډېر زیات آزاد و، تګ راتګ و، لکه مونږ انتظار به کوو خو دومره په ستونزو سره به نه و. خو اوس شکر دی چې دی وضعیت نو اوس لږ خراب شوی دی، نو چارواکو ته پکار دی پر دې باندې ډېر زیات کار وکړي. مینا جانې د یو خبریال په حیث څنګه چې دلته وخت تیر کړی، راغلی دلته بېلابېل 2-3 چینلونه کې زما په خیال چې کار کوي، نامې خدا افغان خبریالان، خپل افغان خبریال پاکستاني خبریالانو سره دی څومره دوستي وشوه، او دوستي تر څنګ چې دی نو هغوی نه د څومره زده کړه او ستا نه هغې څومره زده کړه، دا انټراکشن د څنګه روانه ده؟ مسکا خور جالبه ده ښه، زه چې کله تازه پاکستان ته راتلم دلته مې نه د هیڅ ژورنالست سره د هیچا سره مې اړیکه نه وه. خو چې کله زه دلته راغلم پېښور کې وګرځېدلم، دنده مې واخیستله یو خوا بل خوا، نو ماشاءالله دومره ډېر دوستان، دومره ډېر ملګري مې پیدا کړلی ژورنالستان، یعنی ښې ډېرې. اوس ګوره تا سره هم زه دلته معرفي شوم، اوس مې خور غوندې را سره یم، داسې نور دوستان سره معرفي شوم. نو ډېر ښه رفتار، ډېر ښه چلند کوي. او تر څنګ تر ټولو ښه خبره دا ده چې که څنګه چې په افغانستان کې راته ماته او نورو ژورنالستانو ته موقع وه د کار کولو، نو کله چې زه دلته راغلم زه 3 ورځې بېکاره کېناستلم چې په 4مه ورځ باندې وړاندیز وشو د کار راته، د دې په ځای چې زه وګرځم په کار پسې خپله یعنې وړاندیز وشو، لاړلم دنده مې وکړله. تر څنګ نه تنها ماته نورو ژورنالستانو هم ډېرې ته همداسې شوي دي چې راغلي دي او دنده ورته پیدا شوې ده. نو پاکستان کې ښه د افغانانو ته صحیح ده چې ډېری ته نه کېږي، او مګر محدوده کسان چې کوم دي په پښتو یې پوهېږي، په ژبه یې پوهېږي، په هر څه یې پوهېږي، هغوی ته دنده هر څه پیدا کېږي. کوم کس چې هڅه کوي هغې ته هر چېرته لاره خلاصېږي. واقعا داسې یو کال وختي نه ډېر زیات روان دي. زه به واخلم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. عارف خان تاکال. په خیر راغلی عارف بھائی، ښه یې؟ یو جهان مننه پالا ګران شي او کور دی ودان مسکا صافي. مننه ورور جان، ووایه زموږ مېلمانه هم ستاسو غږ اوري؟ مېلمانې ته ډېر په مینه او ډېر په احترامات سره ستړي مشي په خیر راغی. ډېره زیاته مننه. علیکم سلام. یو جهان مننه پالا ګران شي. ډېر ښایسته ښکلې خبرې کالران هم راځي، یقین کوي تاسو په خپله مو کې. زه به پیدا سي یو څو خبرې وکړم. زموږ افغانستان او پاکستان دې کې دا څومره چې نفرتونه پیدا شوي دي او پیلو شوي دي او زیات شوي دي، د هغې یو څو وجې کېدی شي. یعنې الان کې
هر چا دا فکر او دا سوچ پکار دی چې زموږ د دواړو ملکونو اسلامي بلکې ټولو ملکونو الله یو دی، پیغمبر یو دی، قرآن یو دی، مذهب یو دی، موږ پښتانه یو وطن دی، یو مینه ده، یو پښتو ده. خو چې کله دا نفرتونه موږ وګورو په افغانستان او په پاکستان کې، زه به داسې مثال درکړم چې اوس تعلیم شو، کوالیفیکیشن شو، مرتب شو، او چې کوم هنرز دی یا علم دی دا موږ حاصلو هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. خو په هغې کې د بده مرغه داسې بد قسمته غوندې انسان راشي چې هغه اوس ایجوکیشن دی، تعلیم دی، سره د تعلیم هغه داسې لهجه داسې رویه استعمال کړي بل سره، نو هغه دا فکر نه کوي چې یاره زه یو داسې ادارې سره تعلق ساتم او داسې غټ تعلیم ما کړی دی، نو په کار دا ده چې هغه داسې ښه نیچر ولري، ښه لهجه استعمال کړي چې ده ته مخکې دا ونه وي چې یاره تا دومره غټ تعلیم کړی، ته تعلیم یافته کوالیفیکیشن تا مرتب ویل او د هغې باوجود ته داسې غلطه رویه او داسې غلط الفاظ ته استعمال کړه. نو زه وایم چې د خلکو لم پکار ده چې د یو وطن په وجه باندې تاسو ثابته اداره مه یادوئ چې دا تعلیم ښه شی نه دی، خراب شی دی. عالم کې تعلیم دا رڼایي ده، تعلیم پوهه ده، تعلیم یو ښه فکر ورکوي. نو دغه شانتې زموږ چې کوم دا څومره مختلف کاریګر دي، هنر زده کوي، تاسو که فکر وکړئ دا څومره هنر چې چا زده کړي او دوی له بعد وخت اجت یا کاري هغې له ورشي بعد بدقسمته پکې دا چوخېږي چې هغه تا سره هغه بد اخلاقي او داسې غلطه لهجه، داسې غلطه خبره د خولې نه هغه وباسي یا تندې راواچي. نو کوم کسټمر چې هغه له تلي، نو هغه دغه ټایم کې د ده په دې غلطه رویه باندې د هغه د ټولې معاشرې ادارې ډپارټمنټ نه نفرت پیدا شي. دې کې اوس زموږ دا کم خلک چې علم حاصل کړي، نو دلته زموږ تبلیغ حضرات دي، علماء کرام دي، بعضې وخت زموږ ډېره غټه کمزوري ده. حالان کې 2 ورځې به کېږي په مانځه به راوړېدلي، اول به یې مونځ کړي وي، بیا په مانځه راوړي یا 2 چې روزې ولګوي، نو هغه داسې کردار ادا کوي په دې معاشره کې. الله دې نه کړي لکه دا مننه ډېره زیاته د ورور څخه. واقعا همداسې ده چې دا چې ته وایي پاکستانی دی او افغان دی او بیا نفرت جوړوي، نو ظاهر خبر دی چې کله هم هغه معاشره چې دی پرمختګ نشي کولی، مخکې نشي تللی. دا هغه خبر دی مینا جانې چې موږ وایو صرف دې پروګرام کې نه، بېلابېلو پروګرامونو کې دا خبره بحث شوی دی، ورته ویل شوی دی. موږ سره ټایم 2 منټ پاتې دی. اوکې جیز د فیسبوک پاڼې دپاره چې دی وخت موږ سره بالکل آخري شیبې دی، نو زموږ خبرې به روانې وي قدرمنو لیدونکو، او لیدونکي خو به موږ سره تر 2 بجو پورې وي. لیدونکو ته دا وایم چې په پای کې د مینا جان تاسو دپاره یو پیغام وړم. مینا جان یو لنډ پیغام فیسبوک باندې ته ووایه. ډېر ښه. زما غوښتنه د ټولو لیدونکو څخه هغه کسان چې همدا اوس د افغانستان څخه موږ ګوري او یا هم د پاکستان څخه موږ ګوري، زما یوازینۍ وینا همدا ده چې ستاسو نه مې هیله همدا ده چې یو بل سره مینه وکړئ، نفرت مه خوروئ. کومې خبرې چې زموږ کوم نفرتونه چې زموږ د بابا او بابا کلان څخه زموږ د تیرو نسلونو څخه موږ ته راپاتې دي، هیله کوم چې خپل نوي نسل ته د هغه مه ذهنیت سازي کوئ، د دې په ځای چې تاسو هغوی ته کرکه او نفرت په ذهن کې ورخپور کړئ او پوخ کړئ. څه ښه ده چې تاسو هغوی ته مینه ور وښیاستئ، ووایاستئ چې دا پاکستان زموږ ګاونډی هیواد ده، موږ ډېر ښه د هغوی سره اول که موږ فکر وکړو څومره ښه واردات او صادرات موږ او تاسو لرو، که هغه د وچې مېوې په برخه کې چې تازه میوه شي، تر څنګ کالي شي، نو ډېر زیات مینه خوره کړئ تر څو چې مینه خوره شي. همداسې د مینا جان یو نړۍ ستاسو څخه له خیر سره د 2 بجې پورې به موږ سره مل یي. قدرمنو لیدونکو موږ ته اوس راکړئ اجازت له خیر سره سبا به بیا تاسو ته یو نوې موضوع سره وړاندې کیږو. تر هغې پورې خپل ډېر خیال وساتئ، ښه وخت ښه چارې، الله مو مل. او بالکل ریډیو چې دی هغه تر 2 بجو پورې به وي، ریډیو ختم شوی نه دی، خو پروګرام صرف فیسبوک پاڼه چې دی دې ته موږ خاتمه ورکوو.